قسم پخلی دی کتونکو ته ووایه. دا خو سالن روان دی، د چکن سالن. چکن سالن او جی او څه پخوئ خیره؟ نو انشاءالله موږ به هنډي پخوو او چکن به پخوو او د دمپوخ به پخوو. راکې روژه ماتې نن څومره روژه ماتې دی؟ نن خو زما خیال 22م روژه ماتې دی. یخ د لاسه به ماته پته لرګی کېږی خو خدای دې غټ خیر راپېري. موږ ځان سره کمبل هم راوړلي. کمبل یې راوړلي. حقیقت ته په یختنګي کې ور ډېر زیات یخ دی ښه. دا یختنګي حوالې سره ده چې یاره ځای نه خو ډېر وکړو دا چایس مو څنګه وکړو؟ نو دا خو دوی منظور دی دا دغه وکړو انتخاب وکړو چې یختنګي ته ځو او نن سبا یختنګي دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. قدرمنو کتونکو تاسو ګورئ همدم ټي وي او زه یم ستاسو کوربه شفیع الله. پروګرام هم نظر سره یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. قدرمنو کتونکو څنګه تاسو ته پته ده چې یاره روژې میاشت ده نو هغه روانه ده او اخري عشره هغه هم بس شروع شوې ده او دې ټایم کې مونږ د ډېرو خوږو ملګرو سره چې ډېر محترم جناب قاري امیر الله ثاقب صاحب دی هغې سره معاذ دی او ورسره یونس خان دی او ورسره فواد صاحب دی مونږ سره زبیر احمد منظور صاحب او ورسره اسد دا زمونږ ګروپ دی او دې ټایم کې مونږ په د شنګلې په ډېره ښایسته علاقه ډېر ښکلی ځای چې په یختنګي باندې مشهور دی هلته مونږ موجود یو او د روژه ماتي تیاریانې چې دي هغه روانې دي. مطلب دا دی چې خوراک هغه تیاریږي انشاءالله تعالی. دلته به روژه ماتې کوو په یختنګي کې او زموږ نه علاوه نور هم ډېر خلک راغلی دی. که زه دا کیمره داسې شاته کړمه نو هغه هم تاسو کتلی شئ شاته کسان لګیا دي ځان له روژه ماتې پروګرام کوي او که زه مخامخ تاسو ته وښیم نو تاسو دا مخامخ هم ګوره کتلی شئ. دا وګوره دلته هم د روژه ماتې سیټینګ چې دی هغه روان دی او که زه دلته بره تاسو ته وښیم نو دلته دې ګټې شاته دلته هم د روژه ماتې سیټینګ چې دی نو هغه روان دی. څومره د یادومه دومره خوند راکوي ماله پاک ربه ذوالجلاله پاک ربه ذوالجلاله پاک ربه ذوالجلاله پاک ربه ذوالجلاله. چونکې زموږ د ننني پروګرام صدارت یا که زه ووایم زیر نګراني هغه به د قاري امین الله صاحب په ذموارۍ وي. قاري صاحب دا ونیسه مایک او په ننني پروګرام حوالې سره به کتونکو ته څه ویل غواړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې تاسو مونږ ډېره زیاته شکریا ادا کوو چې تاسو خپل مصروفیاتو باوجود هم مونږ له ټایم راکړو او مونږ سره یختنګي ته راغلی نو ډېر مننه ستاسو ډېره شکریا. د پروګرام جوړول خو اصل کې دا ملګري چې کوم دي شاګردان هم دي معاذ دی او یونس خان دی او زبیر دی منظور دی فواد دی د دیو په فرمایش باندې دا پروګرام جوړ شوی دی. زه په خپله د سیر و تفریح ډېر خوښوم نو دوی چې زه یم چې پروګرام جوړوئ نو ماته پکې وایه نو انشاءالله موږ به راځو. اصل کې جوړونکي دوی دي تاسو پکې موږ سره شریکت وکړو دا به ډېر خوند وکړو. دا یختنګي حوالې سره ده چې یاره ځای نه خو ډېر وکړو دا چایس مو څنګه وکړو؟ نو دا خو دوی منظور دی دا دغه وکړو انتخاب وکړو چې یختنګي ته ځو او نن سبا یختنګي ډېر دغه دی خوند دی نورو ملګرو مې چې ډېر خوند دی نو بیا به دې باندې فیصله وشوه چې یختنګي ته ځو. تھینک یو جی ډېره مهرباني. دا سره روان دي چې څه تیاروئ د خیره دا زمونږ د ننني پروګرام به دی زمونږ کوک دی او دی به مطلب دا دی چې د پخلي سیټینګ به دی کوي. دا څه جوړوئ څه روان دي دا کوم قسم پخلی دی کتونکو ته ووایه؟ دا خو سالن روان دی، د چکن سالن. چکن سالن او جی او څه پخوئ خیره؟ نو انشاءالله موږ به هنډي پخوو او چکن به پخوو او د دمپوخ به پخوو. درې قسمه سالن به منظور صاحب موږ ته تیاروي او دا موږ سره یونس خان صاحب دی. ته ما دا ووایه چې یاره چکن هنډي روانه ده مطلب دا دی چې چکن سالن روان دی او ورسره دمپوخ روان دی. کوم سالن به ډېر په مینه خورئ د خیره؟ انشاءالله مونږ خو راغلي یو دوی د منظور د لاس دا دمپوخ چې ډېر زبردست دی نو انشاءالله مونږ به د هغې نه ډېره مزه الو او انشاءالله د هغه لاس ذایقه به چک کوو چې هغه څه اوبو کې دی او که نه دی صحیح شوه او کړایي هم روانه ده او قاري صاحب راغلي معاذ دی راغلي نو انشاءالله اول به مونږ پروګرام کوو فروټ مروټ به خورو او په روژه ماتې کې بیا به د هغې نه بعد انشاءالله مونځ کېږي او هغې نه بعد به زمونږ چې کوم دی نو د سالونو دا پروګرام چې سیسټم دا به شروع کېږي. او دا پکې موږ سره معاذ هم راغلی نو معاذ صاحب لکه ته یختنګي ته راغلی کور کې روژه ماتې نه کوې دلته راتلی؟
نو کور کې موږ ډېر زیات روژه ماتې وکړو. موږ وایو چې یخنګي کې پکې مو وکړو او د دې ځای ځانه ډېره مزه ده. نو کور کې موږ ډېر وخوړی. اوس نن ګورو چې دلته موږ څومره مزه موږ له راکوي روژه ماتې. نن خو زما خیال 22 روژه ماتې دی او نورو خلکو ته هم یو لکه 8 روژې پاتې دي. نو تاسو هم راشئ. ډېره یخنګي ته چکر راولګوئ. ډېر ښکلی موسم هم دی. زبردست. موږ سره ملګري راغلي نو ډېره مزه یې وکړه. یخ د لاسه به ماته پته لرګي کېږي خو خدای دې غټ خیر موږ راپېږي. ځان سره کمبل هم راوړلي. کمبل یې راوړلي. حقیقت دی په یخنګي کې ور ډېر زیات یخ دی. ښه فواد زموږ سره هم ننني پروګرام کې چې رانو شامل دی. یخنګي کې روژه ماتې دی ملګري دي په دې هکله به څه وایي؟ زه خو اول کتونکو ته سلام کوم. هر ځای نه چې مونږ وړي د هغو ډېره شکریا ادا کوم چې او ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو مونږ ته خبرو موقع راکړه. نو زه په خپله چې دی زما داسې غوندې ماحول چې زما ډېر زیات خوښ فرش ماحول مطلب چې دلته زه خپل ټایم غواړم نو ډېر زیات خوشحاله یم او باقي چې دی ټول ښه ملګري دي او تاسو یې نو لکه ډېر زیات خوشحاله یم نن دلته راغلي یو. ډېره انجوای کوو انشاءالله. تھینک یو جی ډېره مهرباني ډېره شکریه. چې څومره دې یادوم دومره خوند راکوي ماله پاک رب ذوالجلاله پاک رب ذوالجلاله پاک رب ذوالجلاله